نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترمو، دا یو افسوس خبر مخ دراغه او هغه دا ده چې مفتی سردار علي حقانی صاحبو چې هغه د چانه پټو پناه نه دی. نن سبا په سوشل میډیا باندې چې کوم دی د هغه بیانونه ډېر زیات راځي، خو تاسو ته په دې سیټ باندې تصویران ښکاري چې چا په مفتی سردار علي حقانی صاحب باندې هغه قاتلانه حمله وکړه او دا کس هغه تصویر هم دا چې کوم دی خلک ښیي چې دا تصویر دی چې دې کس په مفتی سردار علي حقانی صاحب باندې د چاقو گزار وکړو. په مفتی صاحب الله پاک بچ کو، بهرحال زخمی شویم دی، بیمارم دی، خو د هغه ډېر سخت حالت نه چې کوم دی هغه بهر دی. نو په معاشره کې دغه علما چې ما او تا ته دین راښیي، ما او تا ته د آخرت لار ښیي، ما او تا ته د جنت لار ښیي، ما او تا چې کوم دی د جهنم د لار نه بچ کوي، نو موږ رالګو دغه علما چې کوم دی څوک شهیدان کوي او څوک چې کوم دی زخمی کوي. لکه څنګه چې معلومه تاسو ته دین مخکې څومره علما شهیدان شول. په دې مخکې ورځو کې چې کوم دی شیخ عبدالحمید رحمتي دا چې کوم دی هم چا شهید کو، داسې نور هم علما چې کوم دی د دین مخکې شهیدان شوي دي او شهیدان کیږي. نو محترمو، چې څوک د چا خیر خوایي نو خلق خپل خیر خوا چې کوم دی ختمول غواړي، خپل خیر خوا چې کوم دی خلق د دنیا نه رخصتول غواړي. نو افسوس په دې دی کم خلق تا په صحیح لار باندې بوزي، ته د هغه خلکو سره دشمني کې. چې کوم خلق چې کوم دی تا د جهنم په لار بوزي، تا په کږي لار باندې بوزي، تا د خطرې په لار باندې بوزي، نو بیا چې کوم دی ته څه کې د هغه خلکو سره مرګستا کې او هغوی له لاس ورکوي. نو په مفتی صاحب باندې چې کوم قاتلانه حمله شوي ده، نو زمونږ دغه اپیل دی چې دغه کس له سختو نه سخته سزا ورکړی شي، چې بیا دپاره دا علماو خلاف چې کوم دی دا نه راپاسي او په علماو باندې چې کوم دی حمله نه کوي. نو الله رب عزت زمونږ د علماو حفاظت وکړي. وما علینا الا البلاغ.